داسې خبره ده ابو، زه شیری سره واده کول غواړم. واده؟ نو دی ویلو د پر هغې ته هلته غوښتې وي او دې کتل داسې خو به کېدل زه د کله نه لګیا وم، اخر هم وینه خپل رنګ ښیي. هو فردوس خو بېوقوفه ده، هغې سره د مشرې اپا په شان دماغ خو نشته که نه؟ اوس مې څنګه وپېژندله؟ بس که فردوس ډېره شوه. الله ډېره څنګه شوه؟ تاسو ګورئ نه چې دا نیازبینم سوی دا هم هغه شان ده څنګه چې مشرې اپا کویدن ماته کړو او فرمان به یې سره واده وکړو. تاسو ګورئ لور به هم همدغسې کوي. توبه ځان یې څنګه ساده ګوله جوړه کړي. امي هغه ستاسو خورزه ده، څه پردی نه ده. که پردی وې نو راجوخته کړې به مې وي، خورزه مې ده، ډېره ښه یې پېژنم. خو څنګه هېرولی شم؟ هغه لږ سر به پټه پټه ملاوي ده. امي پلیز که تاسو د شعري په باره کې داسې خبرې کوئ نو زه ځم اوده کېږم. ګور زه به رښتیا ویم، که په چا ښه لګي که بد. فردوس دا دلته زه د عادل سره د خبرو کولو دپاره ایثار کړی وم. جی نو بیا ما خبرې ته پرېږده. وایه تا هغې ته ویلي دي چې زه تا سره واده کول غواړم؟ جی. او هغې یې ومنل؟ جی. خو د هغې خو خبره چېرته بل ځای نه وه شوې څه؟ هغه اصل کې زما په خیال هغه اوس ختمه شوې ده. د شعري خبره ختمه شوه؟ کمال دی. نه لږ سره مې لوشونه مټایي مو خوړه چې خبرې شوې م وکړو نه. امي دې سره څه فرق پرېوځي؟ پتا خو نن سبا د یو څیز هم څه فرق نه پرېوځي. فردوس ته ماته دا ووایه تا هغه د کنوینس کولو کوشش کړی دی؟ بلکل هم نه. هغه د شعري خیال دی چې کیدی شي دې سره د فیملی په منځ کې جګړې ختمې شي. ټیک ده، خو زه به شرمین سره په خپله خبره کوم، بیا به ګورو چې ستا واده هغې سره کیدی شي او که نه. I am sorry, बच्चे. I am really sorry. آغا تاسو به شعري څه خبره کوئ؟ دا تپوس به دې کومه چې هغه عادل سره واده کول غواړي یا عادل هغې پسې نښتی دی. او که هغې ښه وکړو نو بیا سوچ به کوو چې څه کول دي. خو چې واده کول نه غواړو موږ نو بیا د سوچ څه ضرورت دی؟ تا مس یو ضد نیولی دی. شعري او ښه جنۍ ده او د خاندان ده او د ټولو نه غټه خبره د عادل خوښه ده. نو وی دي که نه؟ زما د دنیا هر یوه جینۍ قبوله ده. تاسو د عادل واده بله هر یوې جینۍ سره وکړئ. خو زه به دا پالور قلم د کور ته رانولم. ما درته وویل ښځه ټیک ده، ما تپوس ته خو پرېږده، کیدی شي په خپله انکار وکړي. نه
زه به تاسو ته پوستم نه پریدم هغه به فورا او کی څنګه پته ده بس ما ته پته ده غزنفر ګوره ما تاسو څخه کلم ضد نه دی کړی او نه ما مخکې کومه هو تاسو خو دې ده پاره زما دومره غونته خواهش خو پوره کې ګوره زما پوره یقین دی چې هغه به د واده نه انکار وکړي هغه به او کوي ما ته پته ده کنه هغه د په لور ده هغه به فورا او کی هغه به او ولې کوي دا غي خبره آلریډي د بل چا سره شوې ده ما ته لګي چې عادل په هغه زور اچي یا د خپل فیملی د ټینشن د وجې هغه او کړی دي ما ورسره خبرې ته پرېدا هر څه به ټیک شي خو چې کوې نه نو ته پوسټ ولې کوي ګوره کاغه ما هغه شان منې کو څنګه چې ته غواړې نو ستا زوی به ټول عمر تعالی دا پیغور نه درکې چې زما د مور د وجې زما واده د شری سره ونه شو او که شری په خپل انکار وکړي نو پدې کې څه پرابلم نشته ها تاسو ما سره واده وکړئ تاسو به دا واده کله هم نه کوئ زه تا سره واده کوم چې زه به دې په داسې انداز تپوس کوم چې هغه به په خپل انکار وکړي ټیک ده تاسو پرې دی زبر باقی دروازې خپل بندې کم نه هیڅ خبره نه ده زه به یو کم ټول ورځ نان سټاپ کار کوي تاسو دومره خو زه کولای شم کنه نه هیڅ مسله نشته زه به یې بندې کم خبره واورئ थैंक यू چې تاسو چاته هیڅ نه ویل عادل سره ملاوي دولت له منن ډیره غلطه خبرو کې ما تاسو ته مال نو کول پکار زه همیشه داسې کومه کنه تاسو کلم سنوي همیشه زما خبره برداشت کړئ جګړه وکي غوسه وکي څه خو وای کم از کم وجاړئ په کوم حق تاسو خبرې چې تاسو حق شته د حق ځباتلو د لپاره صرف حق پیژندل نه هي د پر همت هم پکاري او په ما کې هغه نشته د برداشت کولو نه علاوه زه نور څه کولی شم موږ تاسو دومره انسلټ وکړو دومره خبرې درته واورو دومره طنز وکړو بیا هم تاسو چانه ګیله نشته ما ته خو پته وه چې دا هر څه وکېږي بیا ګیله ده څه ما نه د ماسخوتن مونځ قضا کېږي زه ورځم تاسو ته لګي چې زه بس تاسو ټولې خبرې امي ابو ته وکم که نه ځکه تاسو ما سره څه نه شیر کوئ نه داسې څه خبره نشته تاسو ته خو دروغ ویلم نه درځي زه نه پوهېږم چې تاسو هغه خبرې څنګه کولی شئ د کوم الزام چې امي در منې لګولی هر بنده ما هغه ګوري چې څه هغه ته ښکاري که هغه بل بني ادم دپاره مکمل دروغ مینو د اپا په نظر کې ما د هغې نه خاوند واخیستو او دا د هغې رښتیا دي شپه دې بخیر سوري د پخپله په کلهارو د کیږي او نه بل پریته خوبلا یره 2 منټه پس خوځیدل ضروری دي څه ما اړه خپلولې یاره
یاره اوس څه وشو؟ یاره هیڅ هم نه، بس هغه بانک وایي نو ما سوچ وکړ چې په بس هم به لمونځ تیاری به وکړم. اوس په باتروم کې به ټولې اوبه لړه کوې؟ یاره نه، زه به د بلې کمرې باتروم ته لاړ شم. تاسو ویده شئ پلیز. اوف پته نشته دوی ته څه تماشې په ذهن کې ګډېږي. د ماسپښینو د مازدیګر خوب کوي نه او د سهار لمونځ له تیار شي. پرون شپه زه ستا کمرې ته راغلی وم. ما وکتل چې د اے سی پلګ دې خراب و او تا ما ته اډو ویلي نه دي. زمانه ډېره خفه یې که نه؟ تاسو ته پته ده چې زه تاسو نه کله هم نشم خفه کیدی. ډېره پریشانه کړې ما ته. ډېره مې پریشانه کړې چې دلته مې راوستې. ډېر آرام هم راکړی دی تاسو. څه آرام مې درکړی دی. په خپلو شرطونو مې تا سره واده وکړو. په خپله مرضۍ تا سره میلاو شوی وم. صرف خپله فایده مې لیده ستا نه. کم از کم زه خوشحاله خو ومه. وې یې نه. هغه وخت هم تیر شو، دا وخت به هم تیر شي. تا خو ویلي تا کې اړو همت نشته دی، خو تا کې خو ډېر زیات همت دی. صبر والی. تا سره ما دومره زیاتې وکړو، ستا امتحان مې واغوستو. څه وکړمه زه؟ که تاسو څه ونم کې نو بیا هم ټیک ده. ما ته پته ده چې په ظاهره نه خو په زړه کې تاسو چېرته زما فکر ضرور کوئ. ما سره یې زما پروا کوئ او همدا ما دپاره کافي ده. ستا په خیال دا ستا لپاره ډېره ده؟
لکه د لاټو غیر چاپی را ګرځي کینه کنه پيوزه د چاوي د پاره پې راوړم پرې دوي بانو بیروړي ته کینه بانو پیروړه ته د سحری موز لپاسې کنه سو شو خما دا تاسو کو چې ته سحری موز لپاسې دلې وې کنه جی ډیره ښه خبره ده ما هم دا سوچ کو چې موږ ټول لپاره چې موز کو موږ هم پاسو د سحری کنه واو بالکل بلکې نن چې تاسو سحر مزله پاسې د فرمان نو مام دک سوچ کو چې مارو مسکول پکار دي دا خبره ده بلکې زه خو وایم چې د نیلم په امامته کې ادا کول پکار دي صحیح ده ٹھیک ٹھاک د خبي امامت کې موږ نه کیږي یره ولې نشي کېدی بس انسان لپاره چې یو ښه مسلمانی د نیلم پشان او د دینه بلخ مسلمان چرته کې دي شي نه د مکار ده نه چالاک ده پچ په خره په خيارې سره لګي خپل ټول کارونه کوي او ټول د دې تعریفونه کوي فرمان هغه زما مور کوروالا د کور نوکران زموږ غونډیان چې په چاچا زما یقین دی هغه ټولم د دې په لور دي صبح دی نیو منټ هلو سهار سهار څنګه را یاد شوما او اخر مراته کار را پیښ شو نو را یادم شوي ډیر په ښه وخت ته را یاد شو اوس میله تاسو په باره کې سوچ کولو چې د خملګرو په شان تاسو فون راغی اسی خبر نه مچي زما تاسو ملګرتیا په کومه کټګوري کې راځي د سپیشل ملګرو په کټګوري کې داسې ملګری چې ریسپیکټ هم کوي او خیال هم ساتي خو ان لکی وي ځکه چې هغه ملګری پاتې شي ځکه نه ځکه چې هغه هر څوک همیشه هم غلط ګڼل شي ته وایا ولې دې یادولم د دنیا د ټولو نه عجیب کار مې کړی دی انجام خو به اوس تیرومه کاش چې ماستا د پاره سکولې شو زبېدې کولی شي کنه چرته داسې ځای له مې بوزه چې هلته بالکل ټینشن نه سکونی چرته چې دا خبره هېره کړم چې کوم سړی له ما د خپل ژوند دومره قیمتي کلونه ورکړه هغه غواړو زما ووینه نن ما خپل خاوند مې د هغه دویمې ښځې سره په باغ کې مې ولیده چې رومانس یې کوو د حیرانتیا خبره خو دا ده چې زه ژوندی یم لا مړه شوې نه یم زوبي بس همدغه تماشې دلته روانې وې چې ستاسو فون پکې راغلی زړه خو مې غواړي چې چېرته بل خوا لاړه شم یو څو ورځو لپاره خو دلته نه لري ته مونږ کره راتلی شي هاو صحیح نه زه واقعي صحیح وایم ته مونږ کره راتلی شي زه به فردوس پوی کما داسې څنګه کېدی شي ولې نشي کېدی په دې باندې بس تاسو د دوانو د خويندو ترمنځ مس انډرسټینډینګ هم ختم شي زموږ دوانو ترمنځ هیڅ مس انډرسټینډینګ نشته او زه هغه ډېره ښه پیژنم انیوی دا راته فون هم سره کړو ما ستا کور ته درتلل غوښتل زه راتلی شم څه اعتراض خو نشته ما کره ولې نشم درتلی نه تاسو ضرور راشئ خو څه وخت به راځئ چې د کله نه نیلم راغلی ده نو ملاوېدل هم ګران شو فرمان وی او که نیلم وي هیڅ فرق نه پرېوځي زه تا سره او شرمین سره خبره کول غواړم وایا کله درشم فرمان خیر خدای پریشان ښکارې
ما ته ښکاري چې هغوی د تاسو سره بار اعلان کولیدم. خو موږ څه غلط کار خو نه کولو. او خو د هغوی نظر کې غلط دي که نه؟ مشکله به کې هغه اوس تاسو د پاره نه ما د پاره وکړي. تاسو ولې پریشانه کیږئ؟ تلې خو زوم که نه بار هغوی نه. نو تاسو ورته ووایئ چې تاسو ته ما آواز کړی و. تاسو په خپلې مرضۍ نه وئ راغلي. نو په تا الزام ولګوم؟ نو څه فرق پرېوځي؟ زه خو هسې مدده شوي یم او چې هغه تاسو ته غوسه کېږي نو په ما به ښه نه لګي. نه نه داسې هم نه ده هغه چې اوس په ما به چغې سوري ووخي. پریشانه شوې ده. د خپله سوچ چوکه څومره لویه خبره ده هغې دپاره. زه پوهېږم. تاسو فکر مه کوئ. زه به ټول الزام په خپل سر واخلم. د هر څه په غوسه کې وې هغې. داسې لګي که نه چې زه ډېر بزدلی یم دې دپاره. ما داسې نه دی ویلي فرمان. ما خو صرف ستاسو مدد کول غوښتل. ته چې څه کوې هغه هم ډېره ده. زه خبر یم چې اوس په دې کور کې یو هنګامه جوړېدو واله ده. ټریلر خو تاسو کتلو او د پوره فلم چلولو وخت راغلی دی. اوس په هغوی راځي پریشانه. تا وی چې زه به خپل کور ته ځم صفایي کولو لپاره. او خو زه به سبله ورځ باندې لاړه شم. نو چې تلل دي نو نن لاړه شه بلکې تاسو یې ډراپ کې. نه زه خو نو تاسو غواړئ چې رورې راشي سپکې سپورې راته وي دا بوزي هم تاسو یې ورسوئ. زما ګاډی نن ډېر بیزي دی. بوزئ که نه؟ زه به یې بوزم. موږ ته رښتیا تلل پکار دي. صبر وکړه. ته فرجاد هم تیار کا. درلم د ټلې ماتولو اراده ده. دسو ته دلته سکه نیلم باجی راستولې اما چې وګورم چې د کور صفای شوې ده کنه. باجی را لګلې او نو نور به مې څوک راسته یا خوښ زما مخینه. نو لکه ته د باجی کار لراغلی ها کاری چې زما غوسې اثر وکړو. زه ستا نوکرانیم چې ستا د غوسې برامنې اثر پرېوځي. هغه خو ما ته مې ویل چې د هغې کار وکړه نو دې دپاره زه راغلمه. مطلب دا چې ستا په امیم زما د غوسې اثر وشو. ګډ ته اخر ځان ګڼې څه چې کله دې زړه وي خبرې وکړې او چغې ووهې. ته خبرې ستا د خبرو په وجه امي ستا شکل هم لیدل نه غواړي. ګډ ویری ګډ. زه به د هغې شکل لیدل نه غواړم. ته هیڅ حق نه لرې د داسې خبرې کولو. پرون دې ما ته سختې خبرې وکړې او نن امي ته. تا کې سم مینرز نشته څه؟ سختي وي او که نرم. I meant every word. ښه چې تا هر څه وې د زړه نه دي وې. Absolutely. ما ته اندازه نه وه شرمین چې ته دومره بې حسه کېدی شې. ما به باجي ته همیشه ویل که چېرې بل څوک وي او که نه وي خو شرمین به خامخا ستا په طرف وي. زه څومره په غلطه ومه. تا خو ټول ریکارډونه مات کړل شرمین. ما له خو افسوس په دې راځي چې ما په دې دومره وخت کې اخر ته ولې ونه پېژندې. ځکه تا ووې چې که ما دا رشته نه وای ختمه کړې نو تا به کړې وې.
بالکل صحیح. ولې چې تا سوکړل کنه شرمین، دا غې نه پس زما په زړه کې ستا دپاره دومره ځای نه دی پاتې. زازا تا سره بلا څوک واده کوي؟ عادل به کوي ما سره واده، او اوس زه هم هغه سره واده کول غواړم. اسې زه په دې نه پوهېږم چې هغې مونږ ولې راولېږلو. ماته معلوم دی چې هغوی ولې راولېږلو. هغوی خفه دي د خپلې سهارنۍ خبرې باندې. زه درته ووایم زبیده د زړه بده نه ده، ډېره ښه ده، بس دراصل طبیعت د هغې داسې دی، د طبیعت نه لږه تېزه ده، او هغه هم د هغې خپل هېڅ قصور نشته، هغه یې شعورونه هم داسې ساتلې ده. اوس به ته ګورې په مزه مزه وخت سره سره به هغه تا او فرجاد دواړه قبول کړي. ما ته ښکاري چې په هغې کې دا بدلون د عیسی خبرو د وجې راغلی دی. کېدای شي خو په ما کې بدلون ستا له وجې راغلی دی. ستا همت، ستا صبر، قسم دې زه خو حیران پاتې شوم. په دې کې د حیرانتیا څه خبره ده؟ ما ته پته وه چې الله پاک خپل بندګانو سره کله هم ناانصافي نه کوي. ما ته پته وه چې هر څه به ټیک شي. ښځه خیر پرېږدی، دا ووایه چې عیسی ښه هلک دی که نه؟ ته خو هم بس هر وخت له خپل کزن سوچونه کوې. لا عیسی بد نه دی، خو چې هغه دومره خبرې کړې دي، خو د هغې نه باوجود هغه ما باندې بد نه لګي. نو بیا د هغه د شرمین ګوره، شرمین د زبیدې لور ده، نو فیصله د هغې په لاس کې ده. څه خاص خبره کولو لرالی تاسو؟ او چې شرمین راشي نو تا ته وایم. د شرمین په وړاندې به یې وایې؟ دغه دا راغله. راځه بچې. السلام علیکم. وعلیکم سلام. راځه کېنه. څنګه یې؟ بالکل ښه یم. ته د همیشه نه په ما ډېره ښه لګي. تا ته پته ده که نه؟ تا ته یاد دي که نه چې کله ته وړه وې نو په بچپن کې به زما غېږ کې کېناستې او ما ته به دې د خپل سکول، د کور او د ټولو کیسې راته کولې. څنګه به ستا د ګوډۍ کلیپ چا مات کو، څنګه به تا ته هر وخت ریډ پین پکارو، او چې کله تا هائی هیلز اچولو نو هغه وخت هم تا ما ته ویلو چې د مور نه ماله اجازه ته راواخله. یاد دي که نه تا ته؟ ته ما ته د همیشه نه د عادل نه زیاته ګرانه یې. ته خبره یې که نه؟ ځکه چې عادل کله ستا باره کې ما ته خبره وکړه نو هغه ته ما وویل چې اول به زه ستا نه تپوس کوم. یو منټ، د دې د رښتې خبره تاسو که ما سره وکړئ نو ډېره بهتره به وي. ته ورشه کمرې ته لاړه شه. دا به چېرته هم نه ځي. زه دې سره خبره کوم لکه د خپلې لور غوندې، او ما ته پوره حق دی ځکه چې زه یې ماما یم. زه نه غواړم چې بیا هغه غلطي وشي کومه چې مخکې شوې ده. دا به د خاندان جګړې ختمول یا ستا زړه ساتلو دپاره به واده نه کوي. زه صرف دې تپوس له راغلی یم چې آیا ته د عادل سره واده کول غواړې یا عادل په تا دباو اچوي؟ تاسو داسې لګي چې د هلکو د جنۍ د رضا نه بغیر چې واده وشي نو هغه کامیابه نشي پاتې کېدی. ایگزیکټلی. د داسې د زبردستۍ واده نه بهتره ده چې طلاق واخلي. او زه به چرم دا نه غواړم چې د عادل یا د شرمین واده داسې طریقې سره وشي. وایه بچې، ته عادل سره واده کول غواړې نو ووایه، ګنې زه به دا خبره هم په دې ځای ختمه کړم. زه عادل سره واده کول غواړم.
الا السلام علیکم. وعلیکم السلام. راځي راځي راځي. راځه بچی راځه. فرجاد راځه دې مال راکې مال. او خدای چرالي ګډ ویری ګډ. تاسو پینټ کینه لالا جی مام پینټ چولې دي. نوې پینټ دې چولې دي. ویری ګډ. زلو به کولی شم. اوس نه اوس مونږ لوبې نشو کولی. اوس په مونږ ستا بابا او امي سره خبرې کوو. ټیک شو؟ څنګه یې؟ بالکل ټیک. آرام سره. لالا جی هغه ورځ تاسو ته ما ډېر څه ویلي وو. ما ته نو ویل پکار. آی ایم سوري. نه اټس آل رائټ. بس ما پرې دته د زبېدې نه ضرور معافي وغواړه ځکه چې هغه ته ډېره خفه شوې ده. اوکې تاسو کینې زه تاسو له چای پخوم. وایي ته یوازې څنګه پخې؟ زه پخوم. عیسی تا ته پته شته چې کله نه تا ټولو ته خبرې کړې دي که نه نو ټول سم بدل شوي دي. سیریسلی ټول ما سره دومره په مینه خبرې کوي. مطلب اپا خو اوس هم هغه شانته خو دی او شرمین دواړه ډېر بدل شو. خبرې ما ته داسې محسوسېدو چې د شرمین په رښتیا عادل خوښ دی. خو چې کله نه هغې ما سره په مینه خبرې شروع کړې دي که نه نو ما ته اوس هم داسې لګي چې د هغې ته خوښ یې. نن ما د سره خبره م وکړه خو دا فی الحال اپا لا په څه خبره باندې نه پریشانه کوي. نو ځکه زه سوچ کوم چې په مناسب وخت به خپله شرمین سره خبره وکړم. انا دلته راغلی وه. دلته؟ ولې؟ څه یې وې؟ هغه هم تاسو خو رالېږلې وه. ما خو نه وه رالېږلې. ولې راغلې وه؟ څه یې وې؟ جنگ له راغلی وه او تپوس یې کوو چې تا داسې ولې ویلي وو. که تا رشته نه مې ختمه کړې نو ما به خپله ختمه کړې وه. نو تا ورته څه ووې؟ دغه چې ما سم ویلي دي د زړه نه مې ویلي دي. ورته مې وي چې ته دومره بدتمیز او خپل مطلبي جینۍ تا سره به څوک هم واده ونه کړي. نو هغې راته وی چې عادل را سره واده کول غواړي او زه هم د عادل سره واده کول غواړم. تم که نه دا ټول بلیک میلینګ دی باجي. ما په خپله د عادل سره هغه په ګرځېدو لیدلې ده. هغې خو ما ته مخکې ویلي چې زما د عادل سره کویدن شوې ده او اوس هغې زما د ملامتیا دپاره دا ویل چې زما عادل ډېر زیات خوښ دی. ما ته صرف دومره پته ده عیسی چې د هغې عادل سره کویدن نه ده شوي او د هغې عادل نه دی خوښ. اوس یې له 2 ورځې خو شو چې هغې تاسو سره خبرې شروع کړي دي. تاسو ته څه پته چې د هغې عادل خوښ دی او که نه؟ د ویلو ضرورت نه عیسی هر څه په نظر راځي او د ټولو نه لویه خبره دا ده چې که د هغې ته نه وی خوښ نو بیا هغه دلته ولې راتله؟ نیلم درلم جی او بس زر د کور ته تیاری کوه. څه وشو خیر دی؟ او د زبیدې فون راغلی دی. غضنفر راغلی دی د شرمین د رشتې لپاره. شرمین او زبیدې ورته او کړي دي. یا الله تا هغه جینۍ په زړه کې زما زوی له دونه نفرت پیدا کې چې هغه فوراً انکار وکړي. یا الله د خپل خوږ نبي د خاطره بس چې د مشرې اپا لور دلته را واده نه شي. یا الله سل نفلونه منم بس چې دا واده ونه شي. دې ته انکار کول خو نه دي پکار خو بیا هم که چېرې ویې کو نو یا خدایا هغه راته انکار ونه کړي. السلام علیکم ابو. وعلیکم سلام بچے. کینا فردوس تم کینا.
شکر دی د زبیدې په کور کې نور څوک نه و ځکه په تسلۍ سره شرمین سره خبره وشوه ما چې کله هغې ته ووې چې ولې راغلم نو زبیدې خو صفا انکار وکړو چې هغه دا رشته ډکول نه غواړي مطلب خبره ختمه شوه شکر الحمدلله زما لا خبره پوره نه ده فردوس ما زبیدې ته ووې چې ته په منځ کې خبرې مه کوه زه صرف د شعري د زړه نه خبرېدل غواړم ما شعري ته ووې که ستا دل خوښ نه دی نو زه به دا خبره هم په دې ځای ختمه کړم خو هغې ووې چې خبره ختمه نه کړي نو څه مطلب خبره ختمه نه شوه نه د هغې عدل خوښ دی دا ټول ستاسو چال دی او تاسو د کسته مال دوکا راکړه ځکه چې تاسو د مخکې نه غوښتل چې د مشرې په لور د دې کور انګور جوړه شي تاسو هغه په سروخي جوړه او ما ته هم بیلې کیسې کولې لګیاوې دا واده به رانهونه کې اوس نه درته وایم که دا واده کیږي نو زما په مرګ به کیږي د مشرې په لور دې کور ته نشي راتلی فردوس کینه زما پوره خبره واوره یاره ډېرې خبرې مې واورېدې ستاسو ډېر برداشت وکوم تاسو پوهېږئ که نه چې زه څه ویم امین پلیز د دې دا خوله بنده که او روغ شه د دې ځای نه بچی ته خپلې کمرې ته لاړ شه زه په هر څه پوهېږم چې تاسو څه غواړئ په دې بهانه تاسو به اپا سره ملاویږئ که نه مور دې رانوستې شوه نو لور یې راولې دې کور ته تاسو یې راولې دې کور ته ګوره چې زه ورسره څه کوم ډېر رالی د مشرې اپا لور را واده کولو له او لږ دا معلومات خو یې وکړئ چې شرمین واقعي د فرمان بای لور ده او که دا دل خور بند که د خپل بکواس I love you, Sharmeen. I love you. Don't dare to do this to me. ته یې څوک ماته I love you ویلو والا ها زما ژوند دې تباه کړ او ته ماته I love you وایې I hate you ته مړ شې مبارک شي ستاسو مشري لور ستاسو د کشري لور کو تباه کړلو یا الله رحم نادان زړګیا علامه دې صدا نادان زړګیا زه هم بغله